أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. سورة البقرہ اول سپارہ آیت نمبر 41. مخی آیتونو کی بنی اسرائیل تا دا بندگی حکم و سوچ خلقو کم وعدین کری دی دا بندگی اغوادے بجاو کئی پورا کئی. نو اس رب العالمین فرمائی چی آغا وعدو دا پارا عملی زندگی اپناو کئی. ایمان با علم و تبروی کلچ ورسرا عملونگوی. دیو جن قرآن حکیم چکلاو کی قرآن چی دا ایمان خبر کئی ورسرا دا عمل صالح تذکرهم کئی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دا قرآن یو قسم قانون دے چی ایمان تذکرو کی ورسرہ دا عمل صالح تذکرهم کئی. نمخ کے دا بندگی حکموں کو نو اس رب العالمین فرمائی چی عملی زندگی اپناو کئی ایمان روڑے او خپل کردار صحیح کئی دا اللہ پا یتنو باندے پیسے ماخ لے. نو رب العالمین فرمائی وآمینو او ایمان روڑئی بما پاہا سبان دی انزلتو چنازل کری دی مام. اللہ فرمائی اے بنی اسرائیلو ایمان روڑے پاہا سبان دی چما نازل کری دی بما انزلت پاہا سبان دی چما نازل کری دی. رب العالمین سے نازل کری دی اے نزولی ویلے دے کاغا قرآن وی او کاغا احادیث وی دوانو تدا خبر شامل دا. اللہ فرمائی تاسو ایمان روڑی نو ایمان روڑی پس باندے بما انزلتو سچ اللہ نازل کری. نو اللہ جل شانہو دو شیزون نازل کری دی قرآن او حدیث. دا دوان وحی دا او وحی برا نرازی. علماء وحی وحی مطلوع دا چه تلاوتی کیگی لکا قرآن. یو آغا وحی دا چه تلاوتی نکیگی لکا احادیث دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو بنی اسرائیل طرف خطاب کئی چه پا آغا سباندی ایمان روڑی سچ رب نازل کری دی. نو رب وہی نازلہ کرے دا او وہی قرآن پا صورت او کل دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث پا صورت کی. پا دوانو ایمان لازم دے گدا دوانه نه جوړه کیږي
لازم و ملزوم دی، یو بل تا لازم دی. په قرآن نه پوهیږي سو پورې په حدیث نه پوه شوی، او صرف په احادیث هم نشي پوهیدی سو پورې چې په قرآن نه پوه شوی. یو حدیث کې راځي ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. قرآن و حدیث نه جدا کیږي تر دې چې دا دوانه به ماته په حوض کوثر باندې راشي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. نو ایمان بروړې بما انزلتو باندې سچ الله نازل کړي په دوانو کې اجر ده، په قرآن کې مجر ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د لوستل په دې کې مجر ده. قرآن حکیم کې رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته حکم کړی دی. الله فرمایي وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه. اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو، تاسو په خپل کورونو کې د قرآن تلاوتونه کوئ، والحکمه، او دغه رنګه حکمت لولئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث لولئ. ګوره امر دی په وذکرنا. علماء استدلال نیسی چې څنګه په قرآن رب اجر ورکي، داسې اجر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث هم رب ورکي. او څنګه چې د قرآن تلاوت به په کور کې کوي، داسې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په کور کې لولي. دوانو سره انقلاب راځي. نو الله فرمایي بنی اسرائیل ته اے بنی اسرائیلو په هغه څه باندې ایمان وروړئ څه چې ما نازل کړي دي. اوس الله فرمایي زکا مصدقا، زکا دا قرآن تصدیق کوونکی دی، لما دا هغه څه معکم چې تاسو سره دي. یهودو بنی اسرائیلو با په قرآن ایمان نه راوړو. دیو جن یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو آمن بی عشرة من اليهود لآمن کل اليهود. کچره په ما باندې يهوديانو لس کسان ایمان راوړو، گویا کې ټول يهوديانو ایمان راوړو. مطلب دا يهوديان دې خبرو ته تیار نه، نه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو، نه په قرآن راوړو. قرآن ورته وی چې خلکو ایمان وروړي په قرآن، وای زکه دا قرآن مصدقا تصدیق کوونکی دی، لما دا غس معکم چې تاسو سره دي. الله فرمای ایمان وروړي په هغه څه باندې چې هغه ما نازل کړی چې هغه قرآن دی. زکه دا قرآن ستاسو د کتاب تصدیق کوي چې هغه تورات دی. یو کس ستا ښه کوي، ستا ښه غواړي، خو ته هم ورسره ښه وکړه که نه، چې دا قرآن ستاسو د کتاب تصدیق کوي، خو تاسو هم د دې کتاب تصدیق وکړئ که نه. مطلب دا دی. بیا تصدیق دو قسمه دی. یو تصدیق اجمالی دی، قرآن کوي. یو تصدیق تفصیلی دی، قرآن کوي. د پخوانو اقوامو تصدیق د تورات او د انجیل دا قرآن اختصار سرم کړه او تفصیلیم کړه. قرآن اجمالی تصدیق د دوی د کتابونو داسې کوي چې موسی علیه السلام حق پیغمبر دی، تورات او انجیل د رب کتابونه دي. نو ګوره تصدیق یې کړی قرآن. د چا تصدیق یې کړی؟ د بنی اسرائیلو د کتاب، د پخوانو کتابونو، د تورات کړه، د انجیل کړه. نو اے خلکو چې دا قرآن ستاسو د کتابونو تصدیق کوي، نو تاسو په دې قرآن ایمان وروړئ که نه. بل دا قرآن تصدیق تفصیلیم کړی دی، هغې کې چې کم عقایدو، کم اصولو تفصیلی ذکر و، هماغه اصول په دې قرآن کې هم تفصیلی ذکر دی. لکه مثال کے طور پر قتل مہ کوئ، قرآن کې هم دی. چا یو تن مړ کو، گویا کې ټول کائنات مړ کو، قرآن کې دی.
غلا مکو یا هغه کتاب کې دی غلا مکو یا التم تفصیل سره بیان دلتم تفصیل سره بیان. نو تفصیلی تصدیق تفصیلین کړه ده قرآن دا هغه کتابونو او تصدیق اجمالین کړه ده قرآن وی مصدقا دا قرآن دا تصدیق کون کې ده لما دا غچا یا دا غس ما کوم چتا سو سر دی چاغا تورات دی او انجیل له چې قرآن کریم د تورات او د انجیل تصدیق کوي نو تاسو د قرآن تصدیق کوي. معنی دا ده مطلب دا ده ولا تکونو او مکه گئی تاسو اے بنی اسرائیلو اے آل کتابو اول کافرین بے اول کفر کا ان کی پدغ کتاب باندی اے بنی اسرائیلو اے یہودیانو اول پدی کتاب باندی کفر مکوئی اول کافر مجوڑے گئی. د دې څه مطلب چې قرآن ورته وی اول کافر مجوړیږي ولا تکونو اول کافر مکه گئی تاسو اے بنی اسرائیلو اول کافرن اول کفر کوونکی به پدغ قرآن باندې اول کفر مکوي. مفسرین کرام فرمایي چې اول کفر مطلب دا ده چې الله فرمایي اے اهل کتاب تاسو خو قرآن توراتم لولئ تاسو خو سره د انجیل علم ده پوها خلق یې مولیان خلق یې نو ولې کفر کوي. لا ابو جهل کفر نه دی کړی لا ابو لهب کفر نه دی کړی مثال کے طور پر تاسو د مشرکانو نه مخکې کفر کوي تاسو خو پوها خلق یې یو جاهل انکار کوي نو جاهل نه مخکې عالم ولې انکار کوي اول جاہل انکار کی چلو بیا زیدی مولا کی مولا انکارو کی. اللہ فرمائی تاسو خود جاہلانو نم بدتر یہی تاسو اول انکار کوئی لا مشرکانو انکار نہ دے کڑے تاسو اغینا مخ انکار کوئی. خدا قول زکا صحیح نہ دے چه مشرکانو خو مکہ کی انکار کرو دا خود مدینی خبر دا اول انکار خو اگوی کرو نو اول کافرین مراد دانا چهل کتاب تاسو د مشرکانو نه اول انکار ولی کوي. دویمه معنی دا ده چې دا نسبت د کشرانو ته چې اے یهودیانو تاسو مشران خلق تاسو کې موجود دي لا کشرانو کفر نه دی کړو مشرانو کفر شروع کو که کشر کړو بیا هم څه خبره ده تاسو خو مشران خلق موجود یې ولې تاسو کفر کوئ لام کشرانو انکار نه دی کړی تاسو هغې نه مخکې انکار وکړو اول کافرین دا کفر اضافي دی په اضافت د کشرانو تاسو اول انکار وکړو دا ولې کوئ مه کوئ داسې راجع قول دا دی الله فرمایي چې خلکو مه کېږئ تاسو اول انکار کوونکي مطلب دا دے چھے اہل کتابو تاسو سوچ سمجھ کر انکارو کئی گورا تاسو پا تورات کی نہ ہوئے چدا سے پیغمبر بھئی تاسو فتح نہ طلب کولی تاسو بدا دے پیغمبر صفات پا تورات کی نہ لوستل او سوچو کئی پا گئی تنو کنا اخینا پس انکارو کئی چه زڑا در توی دے چه من پریدا بس بے انکارو کئی نو لام سوچ پا غایتونو نده کڑے سوچم د تورات پا خبرو نده کڑے و ڈارے کوئی نمانم پیغمبر نمانم قرآن. اللہ فرمائی تاسو خود تورات علمان یہ تورات لو لئی اغی کیا غصفات د پیغمبرو گو رئی اغی نا پس انکارو کئی تاسو اول کفر کوئی نو مکی گئی تاسو اول کفر کونگی. مطلب دا دے کله چې تا یو خبره واورېده نو ډایرک مه وایه نه منم تحقیق یې وکړه سوچ پې وکړه پس د سوچ سمجھ نه تو وایه دا نه منم یا دا منم
دی ظالمانو به ډایرک ویل پیغمبر نه مون. الله فرمای اول ولی انکار کوي، سوچ سمجھو کوي هغه نه پس انکار کوي. ولا تکونو او مکی گئی تاسو اول کافرن اول کفر کون کی بیہی پدق قرآن باندے یا پا پیغمبر باندے. ہی ضمیر راجع دے پیغمبر تھا یا قرآن تھا. اللہ فرمائی تاسو اول کفر مکوئی پا قرآن یا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے. یہاں ضمیر راجع دے تورات تا یا انجیل تا. اللہ فرمائی تاسو دا تورات و دا انجیل نا مخ کی کفر کوئی. مطلب دا دے چھ تاسو اول انکار پا توراتو کو اول کافرین بیہی یعنی بیت تورات پا توراتو ما اول انکار داسیو کو چھ پکار خداوا چھ تاسو کل دا قرآن نے انکارو کو نو قرآن صفات چا بیان کری؟ تورات بیان کری. تاسو دا پیغمبر نے انکارو کو دا پیغمبر صفات چا بیان کری؟ تورات بیان کری. خوچہ دا قرآن نم انکارو کو پا کتاب چاگا تورات دے دا غین نم انکارو کو. ولی چھ پیغمبر نمانی دا پیغمبر صفات نمانی، قرآن نمانی دا قرآن صفات نمانی، مدار سے خوب تورات کی دی گویا کہ تخپل کتاب نمانی. اللہ فرمائی اول کافر بیہی یعنی اول کفر کون کی پا تورات باندے. تاسو پا تورات باندے اول کفرو کو ولی چھ قرآن نمانی نو قرآن تصدیق و تورات کرے گویا کہ تو پہلے تورات نمانی خپل کتاب نمانی. رو رستاسو پا کتابونو کی دا مسئلہ دا. اللہ فرمائی اول انکارم پا توراتو کو. اس ورطا رب العالمین بلا خبر کئی ولا تشترو او دا دیر غٹ مرز دے چھ بل تا حکم کوئے او بیات انکار کوئے نو دانی دی پکار. بہر صورت اللہ فرمائی اس بل حکم ورطا کئی یہودیانو کے دیر مرزونو قرآن ورطا بل مرز خی ولا تشترو او ما اخلی بی آیاتی پایتن زما سمنن قلیلا پیسے لگی. اللہ فرمائی اے یہودیانو اے بنی اسرائیلو زما پایتنو باندے پیسے ما اخلی سمنن قلیلا دنیا لگا. معلوم دا شوا چھ دا اللہ پایتنو پا قرآن باندے با دنیا نا اخلی. چھ تو قرآن دا وجنا دا قرآن دا تلاوت دا وجنا دنیا اخلی. پا دے دور کی مولیانو تم خیال وی علاکہ گاڑے چادر کڑا دے گاڑو پورے والا آمیانو ورکڑی پلاس کے گڑی یا چولی چھ دا چادر کڑا وی دام جی آمیانو صدی خودے خو کی دیر شزونو والا آمیانو اغشتی یا واسکٹ یا غجامے زکا ناز دیتے کاروبار نہیں کاروبار جماعتی چورتوے رو رداتت سکے او حق ورطا نبیانے گورے خواہ علاکہ تا سر آمیان دوم رخ کئی چدا واسکٹ ستا دا آمیانو دے گڑی دا غرنگی ورزہ پیدا سی نو تم ور سر خو که دین ورطا صفا بیان گنا صفا دین ورطا نبیانے اور چورتوے دنیا پہ اخلی خلقو توئی قرآن ویلی چو ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا پا دنیا لگی پیسے ماخلی دیر پی اخلی دیر روڑی. بہر صورت دا خلقو دا پیسو دا پارا اگوی دا آیتون استعمالی ہوئی چھ قرآن ہوئی چھ لگی پیسے مالے دیر پی آلے ودا اللہ بندہ سمنن قلیلا قرآن ہوئی قل متاع الدنیا قلیل طول دنیا لگا دا کتب پا قرآن او پا دین ماندے طول دنیا والے دا لگا دا خودی پی اخلی زان مڑی. یو عالم دیر ناشنا خبر کردی وی باطل پرست مولا دا وینی وینا چینجے دا چی لرگی تاو لگی کنا تر آغی پوری تنوزی
سو پوری خوړلې نه. باطل پرست مولا چې درته په جماعت کې رالو چې بچی دی وشي دی درته وایي چې ځکه نه، نو هغه ټایم به تا نه هر څه واخلي. چې بچی دی لږه سپاره شروع کړي دی به ورته وایي چې څه صدقه وکړه که نه، بیا به پیسې واخلي. که سپاره ختمه که بیا به دې ته پیسې راشي، که واده یې دې ته پیسې، حتی که چې مړ شي که نه هم پیسې. په څلوېښتمه پورې دی ګرمي نه پرېږدي، وی نه دی. هغه غریب څلوېښت ورځو کې چې خاورې شي دی بیا هم دلته خوراکونه کوي، او بعضې ورکې لا خوبونه ګوري. یو مولا و چېرته راغلی و امي سړي ته، پلار یې چېرته وفات و. ټول مولیان داسې نه خو بعضې وي چې هغه د دین غم نه وړی، د خېټې غم وړی. نو پلار د چا وفات شو دی ولا رالو، کس روتو بار وی چې مولانا صاحب په خیر رالو، وی په خیر رالم. وی جناب پلار می د خوب کې قتل او واسکټ ور سره نو. مطلب دا و چې دا واسکټ دا کم چې دی اچولې دا ما ته راکا. مخکې به خلکو داسې خوبونه کتل، خلکو به ورته ویلې چې نو بس دا ته واله چې بس مولا به واچولو، گویا کې بس هغه مړي به واسکټ اچولی و. امین ډېر هوښیار و، چېرته پوه شوی و، پته ورته ولګېده چې دی خو ما نه واسکټ اخلي. ورته وایي څه چلو مولانا صاحب؟ وایي پلار دې خوب کې رالو او واسکټ یې نه و، ما ته وایي چې مولانا صاحب فلانی به واسکټ درکړي. امي ورته ویلې چې یار ما نه هم خوب کې راغلی و. وایي تا ته څه ویل؟ وی ما ته مولانا به واسکټ لرځي خو چې ورې نه کې. دی ورته وایي مړه څنګه پلار دی دی یار، تا ته یو څه وایي ما ته بل څه وایي، او روان شو. بهر صورت خلکو به دا چلونه جوړ کړي د خلکو د مالونو وهلو دپاره. دا خبرې چې ونه کم والله که تاسو څوک وپېژنئ، خلکو ته به دین بیانوي، د خلکو پیسو ته به غل نه، بیا ستا د دین خرابېږي، ستا نیت خرابېږي، ستا دین اثر نه کوي. ستا ټارګټ بل څه وي، دین دعوت نه وي، ستا ټارګټ پیسې جمع کول وي. ابن العربي ته چا وویل، ډېر پوهه سړی و، هغې ته چا وویلې چې ذلیله خلک کم یو دي په دنیا کې، پاتې خلک، کمتره خلک، سپک خلق. نو هغه ورته ویلي چې الذين ياكلون الدنيا بدينهم، هغه خلق دي چې دنیا خوري په دین د وجه نه. دنیا خوري په دې خبرو ځان پوه کو، دنیا را جمع کوي د دین د وجه نه. سړي سره 1000 روپۍ ولې هرجی دکان کې مې کار کړی دا 1000 روپۍ مې ګټلي، دا ټیک ده، خو چې تا دین خرڅ کړی و دنیا دې پې اخیستې وي، دا بدترین کار دی، دا سپک انسان دی. بیا ورته چا وویلې چې سپکو کې سپک څوک دی؟ سپکو کې سپک، بیا سپکو کې درجات وي، بعضې ډېر سپکي، بعضې لږ ګزاره کوي. وایي سپکو کې سپک خلک کم دي. نو دی ورته ویلي چې الذي اذهب آخرته بدنیا غیری، ټولو کې سپکو کې سپک هغه دی چې هغه د بل د دنیا د وجې نه خپل آخرت بربادوي. څه مطلب؟ په سینما کې یو تن غریب سړی وي او ټوپک یې نیولی ناستي ګیټ کې، د چا حفاظت کوي؟ د سینما حفاظت کوي. پیسې څوک ګټي؟ چېرته یو مالدار سړی به وي سینما به یې جوړه کړې وي، پیسې هغې ته را روانې دي، د بل دنیا ساتي او خپل آخرت بربادوي. دا سپکو کې سپک انسان دی. تاسو به بعضې داسې فیکټریانې کتلي چې هغه ناروا کارونه کوي. مونږ تاسو به داسې شیزونه کتلي مارکیټونه چې په هغې کې ناروا کارونه کېږي، په هغې کې به یو کس غریب سړی ګاډ وي. دغه ګاډ دا اوس د بل یو دنیادار سړي دنیا ساتي
او خپل آخرت برباد کړی دی. دا سپکو کې سپک انسان دی. بهر صورت الله فرمایي چې خلکو یهودیانو ته وایي چې ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، زما په آیتونو باندې لږ دنیا ما اخلئ. دیو جنا دا اکثرو ائمه قول دی د بعضو چې هغوی فرمایي چې په دین باندې هیڅ ګټه نه ده پکار. حتی کہ امام ابو حنیفہ رحمه الله دا خلق چې وایي چې تاسو ائمه نه منئ، الحمدلله مونږ ائمه منو. دا د دین مشران دي، دوی محنتونه کړي دي، دوی ځان ستړی کړی دی، څوک دوی نه مني. امام ابو حنیفہ رحمه الله فرمایي چې هیڅ قسمه ګټه نه ده جایز په قرآن باندې. حتی کہ هغې یو قول دی چې قرآن خرڅوي او اخلي، دا به هم نه کې، دا په آخرت باندې دنیا ګټل دي. تعلیم و تعلم حتی کہ دې په باره کې موږ دې په باره کې به هم پیسې نه اخلي. ځکه نه مونږ وایو چې دی وایي امامان نه مني، امامان خو تاسو نه منئ، دا هغوی خبره ومنئ که نه. امامت باندې پیسې اخلئ خو ما اخلئ که نه، د خپل امام دا خبره ومنئ. احادیثو کې راځي چې په اذان باندې پیسې نه دي اخیستل پکار، په امامت باندې پیسې نه دي اخیستل پکار، د قرآن په تلاوت باندې پیسې نه دي اخیستل پکار. امام احمد رحمه الله هغې ته چا وویلې چې فلانی مولا دی او په تراوو باندې پیسې اخلي که نه دا مولیان، یو میاشت کې 3-4 ختمونه کوي. مونږ نه شودګان جوړ کړي، عوامو نه سادهګان جوړ کړي، کړه په کړو په شروع کړي وي، په 5 ورځو کې قرآن ختم کړي. قرآن دا د رب تعارف کوي چې رب څوک دی. تا ته څوک وایي نوم دې څه دی؟ ته ورته محمد امیر امنان د چوک جوړ دومره بچاوالی، ته سړی نه. زه تا ته وایم ای څوک ورته وایي زه د چوکجاري محمد امیر راځم، چا به والی. دا دغه رنګې د رب تعارف دی. او قرآن بیا داسې انداز کې دوی وایي ولې دا موس نه دی، دا الله ته ودرېدل نه دي، هېڅ پروا نه. عوام هم وایي څه جرنده خرابه څه دانې لم دی. ټول روانه د مولیانو نه دی، څه ورسره د عوام هم دی. دوی ورته مولانا سے شیخ ختمه وه، چاپتی ته پرې نه دی. نو دواړه داسې دي. قرآن کې الله فرمایي پر ورځ د قیامت به د عامیان وایي رب دې مشرانو له زموږ 2 چنده عذاب ورکا، ضعفین 2 چنده. وایي رب ورته فرمایي چې دواړو ته 2 چنده دي، ته کوم ښه شی چې تا له به 1 چند درکوم، خو چې څنګه هغه رزیلو خو دې تم رزیل وي که نه، تا به ورته ویلې قرآن داسې وایه. صرف د مولا خبره نه ده، امیانو کردار هم خراب دی. نو امام احمد رحمه الله ته چا وویلې چې فلانی تن دی او په تراوو باندې پیسې اخلي، هغې څه وفرمیل اوف ایصلي خلفه، وایي اوف نه مړه خلک هغې پسې لمونځ کوي. مطلب تحجب یې وکړو چې دې پسې مملا څوک ودرېږي. یو مولا نیت دا وي چې پیسې به ته څه اخلم، مړه دا به څه مونځي؟ ابدله مو شرمئ. خلک وایي نیت مې د مولا نیت دی، مولا خو د پیسو له راغلی دی، تم پیسه چوت شو. په دې جنازو کې صابونونه پراته وي، یوه خوا دې خوا پراته وي، او ته وایې نیت مې د مولا نیت دی، خو هغه صابون له راغلی، خو ته هم راغلی که نه. قرآن وی ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا. دا ګوره ډېر د عبرت خبرې دي. قرآن زموږ لارې بندي کړي د پیسو چې دنیا ګټئ او دین پرېږدئ خلکو، او بیا په دین ګټئ. دا ډېر غټ افسوس دی. دین راغلی دی دپاره چې مونږ په آخرت خسته کړو، مونږ په آخرت روان کړی دی. عمر فاروق رضی الله عنه ډېره ناشنا خبره کړې ده. هغه فرمای لا تاخذوا على كتاب الله اجرا فتسبقكم الزنات الى الجنه
ویا خلقو په قرآن باندې پیسې ما اخلی ګورې زیناکار خلق به درنه مخکې جنت ته لاړ شي. په قرآن باندې پیسې ما اخلی ورنه زیناکار خلق به درنه مخکې جنت ته لاړ شي. نو په دین باندې دنیا ګټل دا ډېر ناروا کار دی. بهر صورت الله فرمای ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. سوال ذهن ترازی چایا دا مولیان چې درس و تدریس وکي دوی به څه خوري؟ نو علما فرمایي چې احادیثو کې د امامت د اذان او تلاوت د قرآن باندې پیسو اخیستلو منع راغلی. پاتې شو تعلیم و تعلم سبق چاته ښودل، نو په دې باندې پیسې اخیستلی شي او په دې باندې مختلف دلایل دي. اول دا چې د انسان ضروریات دي، د ملا سړیم ضروریات دي. نو هغه چې ستا بچي ته وخت ورکوي، سبق ورته کوي، قرآن ورته کوي، پیسه چود نه دی خو خپل وخت ستا بچي ته پریدي. کاروبار هم کولی شي خو ستا بچي څه لګیا دی. نو عقل هم دا وایي چې په کار دا دی چې مولاله د خپل ضروریاتو مطابق تعاون وکړلی شي. بل دلیل دا دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو نو دا تاجر او خود بهترینه مالدار انسانو، تجارت لروان شو. عبدالرحمن بن عوف او عمر فاروق ورته وفرمایل ته چې تجارتونه کوي نو دا خلکو به حل سوي، بس بدلته تجارت کې خلکو چې څه وکړل ته به داسې کار وکړې، ته به خلافت کې مشري به کې او دا بیت المال نه به مونږ ته الله تنخواه درکړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا راضي شو او بیا خطبه وفرمایله او په خطبه کې دا خبره وکړه یا ایها الناس انی شغلت بأمر المسلمین فسیأکل آل ابی بکر من هذا المال. اے خلقو ابو بکر مشغول لستاسو په کارونو کې، نو ابو بکر رضی الله عنه بستاسو د بیت المال نه پیسې خوري. نو ګوره هغه مشغول بامور المسلمین، د مسلمانانو په کارونو، بیت المال نه ولا تنخواه راتله. بل دا چې حدیث کې راځي یو خزر علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویا د الله رسول ځان ته هبه کوم، یعنی ته ما په نکاح واخله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما ته حاجت نشته. پدې کې یو صحابي نه سویا د الله پیغمبر زبې په نکاح واخلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل صدر سشتا ویا د الله پیغمبر قرآن را سره شته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې چلو زوجتکها بما معک من القرآن، مونږ ته د قرآن په وجه باندې دا په نکاح درکا، دې ته به دا قرآن ښه. وګوره په قرآن یې عوض اخیستی، څه یې اخیستی؟ نکاح یې اخیستی، ښځه یې اخیستی. ولې؟ تعلیم ښودنه یې ورته کړې. نو علما وایي که درس و تدریس باندې پیسې واخلې دا جایز دي، خو لیکن د امام ابو حنیفه رحمه الله قول له چې هیڅ نه دي پکار، ځکه بیا نیت خرابېږي. بهر صورت نو که چا واخیستې جواز دی، د چا وس کېدو پکار دی چې نه اخلي. قرآن وی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. الله فرمایي خلکو زما په آیتونو پیسې ما اخلئ. او یهودو کې دا مرض و چې هغوی به تحریف کولو او په هغې به یې پیسې اخیستې. تحریف لفظي به یې کولو، په تورات کې به یې لفظي تحریف وکړو، لفظ به یې جدا کړو، په هغې به یې پیسې واخیستې. معنوي تحریف به یې کولو، په هغې به یې پیسې اخیستې. الحمدلله دا قرآن د رب کتاب دې کې لفظي تحریف نه کېږي. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. رب ویلی چې دا مونږ نازل کړی دی او مونږ د دې حفاظت ذمه اخیستې.
نو لفظی تحریف څوک په قران کې نشي کولای. پاتې شو معنوي تحریف، معنی بدلول، نو دا بعضی مولیان کوي. لکه قران کې دی انما انا بشر مثلکم، د دې معنی دا ده انما یقینا انا بشر مثلکم، زستاسو غونتی انسان یم. دا څوک فرمای؟ الله فرمایي پیغمبر د خلکو ته وایا انما انا بشر مثلکم، زستاسو غونتی انسان یم. دوی ورکی تعریف کوي وای ان یقینا، دا ما کافو نه ما نافیه ده، نو معنی کوي ان یقینا ما انا بشر مثلکم، زستاسو غونتی انسان نه یم، زستاسو غونتی انسان نه یم. نو ګوره قرآن کې معنوي تحریف خلق کوي، خدا سره پاره کوي چې د خلکو جیب یو. قرآن وی چې نه خلکو دا د يهوديانو مرض او مخکې دا مرض په يهوديانو کې وو چې په دین باندې به دنیا ګټله. اوس دا مرض په دې وخت کې علماء سو کې دی، هغه علما چې هغه حق پرست نه دي، باطل پرست دي، هغه په دین باندې دنیا ګټي او دا ناروا خلک. لکه مخکې مونږ د ابن العربي قول ویلې چې سپک خلک په دنیا کې دا دي الذين ياكلون الدنيا بدينهم، چې دنیا د دین د وجې نه خوري. الله فرمایي مکوئ دا چل. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، او خاص زمانو یریږئ. د یهودیانو کې یره نه وه، یره. مخکې ورته الله فرمایل فرحبون، مانو یریږئ. اوس ورته بیا وایي فتقون، مانو یریږئ. یو سړی چې په دین باندې دنیا ګټي هغه رب نه یریږي، یو سړی چې چنده خوري هغه رب نه یریږي، نه یریږي. الله فرمایي اے خلکو مانو یریږئ، اے خلکو مانو یریږئ. بار بار ورته قرآن وی فتقون فرحبون. ولا تلبسوا الحق، او مگد وډوي حق لرا بالباطل، په باطل طریقې سره. الله فرمای ولا تلبسوا الحق، مخکې گمراهی بیان شو، ضلال، اوس اضلال بیانېږي. الله فرمای دی په خپلم گمراه نور به هم گمراه کول. اے چې په قرآن پیسې اخلي خو په خپله گمراه کنه. اوس الله فرمای صرف دسم نه چې دا مرض لازمی و بلکې متعدی و، بل هم ورتلو، بل به هم گمراه کولو. او څنګه به گمراه کولو؟ قرآن وای حق به ګډوډولو باطل سره. حق ګډوډول په باطل سره څرنګه وي؟ نو بعضی مفسرین کرام فرمای چې خبره حق به کوله مېس کې به باطله په بوسو کې بوتله. دې ته ویل کېږي حق خبره ګډوډول باطل سره. تاسو به کتلی یو مولا به ښکلې خبرې کوي، एकदम بور کې باطل خبره وکړي، نو دا حق ګډوډ کو باطل سره. عوام خلک خوشاله وي چې ښکلی بیان شو، خو هغې ورکې باطل ګډوډ کړی. قرآن وی دا چل مه کوئ. ګوره یهود پوهه خلکو مولیانو، او دا کاروم د مولیانو دی. امی سړی هغه د قرآن او د دین عاشق وي، هغې ته چې چا هم سمه خبره کوله مني. الله فرمایي دا مرض په چا کې دی؟ په یهودو کې. او اوس دې مرض سره مشابه شوي دي څوک؟ مولیان خلک. حق ګډوډوي په باطل سره. دویم دا تلبس الحق بالباطل، دیتا ہوئی شبہات پیدا کی، پا حق کی شبہات پیدا کی. څرنګه؟ ولکه دوی ودسونه نه کوي، بالماضي و جمع ته مخکیش چې ودس مات کی دوی وی لا مدشتا. دا اوس خلکو ته چې دا خبره وکړي نو هغوی نږدې راځي، هغوی وایي چې واقعي دا دومره خلک ګستاخ دي، دا خو نه سړي زامن دي، نو هغه موږ له بیا نه راځي. ولې شبهات خلکو ته اچولي دي. خلکو ته وایي دوی سره لوټۍ لته ورکړي چې درلو امام. الله اکبر، دا به چا ویلي؟ دا به کم غټ ظالمي چې وایي فلانه امام درلو او لوټۍ له لته ورکړي. دا خلکو ته شبهات زړونو کې اچولي.
اے خلکو خبر یې دا هغه خلک دي چې وایي زمونږ مور او پلار ټول کافر تیر شوي دي. چا ویلي؟ دا شبهات خلکو ته اچوي. الله فرمایي اے مولیانو دا چل مه کوئ، ولا تلبسوا الحق بالباطل. ولې شبهات پیدا کړي؟ مخکې به خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې څوک به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین شو، خلکو به صحابي شو. صحابي نه صحابي، اوس ورته وابي وایي. شبهات دي. وابي نه خلکو غټه بلا جوړه کړې. وابي څه شی دی؟ وهاب د الله نوم یا د نسبت د وهابي الله والا. قرآن کې ویلي چې عبدالوهاب لفظ استعمال شوی. نو ګوره وهاب الله نوم دی، نو چې هغې طرف ته نسبت شو الله والا، خو خلکو ته څومره نوم جوړ کړی. و انډیا کې د دوه ښځو جګړه وه، یو ویلې زه به تاله خنزیر پخوم او در کوم به، بل سوچ وکړو چې دې نه بدترینه کنځله ورته څه وکړم، وایي زه به تاله وابي پخوم او در کوم به. وابي خلکو دومره بدنام کړی. قرآن وایي دا شبهات خلکو ته مه اچوئ. خلکو ولا تلبسوا الحق بالباطل دې ته ویل کېږي شبهات پیدا کول. وتکتموا الحق دا واو عطف دی، یعنی ولا تکتموا الحق، او حق مت پټوئ. او کواوی صرف شي نو معنی پیدا شي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق. اے خلکو ما حق ګډوډوئ باطل سره او ما پټوئ حق. حق ما پټوئ او حق سره باطل ما ګډوډوئ. قرآن ورله دوه خبرې ورکړي. اے خلکو ما شبهات پیدا کوئ او ما حق پټوئ. حق پټول څه ته وئ؟ اے مثال کے طور پر دې خبرو ته حاجت نشته، خو د پوهې دپاره زه وایم دا امین او دا رفع الیدین دا مونږ تاسو چې کوو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. په عربو کې کېږي. دې مولیانو ته قرآن مخې ته مې دی ښه پته ده چې دا په بخاري کې راځي. بخاري اصح کتب بعد کتاب الله. دا الله د کتاب نه بعد اوچت مقام د امام بخاری کم کتاب دی صحیح البخاری د دې دی، یعنی د دې قرآن نه بعد اوچت مقام د هغې دی. په هغې کې دا ټولې طریقې شته چې دا طریقې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. تو ورشه او دې مولیانو ته ووایه چې دا طریقې وکړم. نه حقیقت کو که نه دلیل شته او دلیل یې درته نه ښیي. قرآن ورته ویلي حق مه پټوئ. ښکاره یې که که ګټه دی دا او که تاوان دی دی ښکاره کې به وروره دا حق دی دا باطل دی. بوسې کې به اوبه نه بوځئ. قرآن وایي ما شبهات پیدا کوئ او ما دا چل کوئ وتکتموا الحق. حق مه پټوئ چې پته وایه چې فلانی په حق دی، ښه صفه ووایه فلانی په حق دی. ولې ضد نیسئ؟ ولې بغض نیسئ؟ حق به نه پټوئ. اوس الله فرمایي وانتم تعلمون، حال دا دی چې تاسو ښه پوهېږئ په څه باندې؟ قباحت الکتمان، هغه د پټوالي د قباحت. ښه درته پته ده چې حق پټول څومره غټه ګناه ده، نو ولې پټوئ؟ الله فرمایي وانتم تعلمون، او حال دا دی چې تاسو ښه پوهېږئ. اے قرآن دا مولیانو ته خطابات کوي. الله فرمایي ښه پوهېږئ چې حق پټول ګناه ده، ښه پوهېږئ چې دا حق دی، ولې پټئ؟ دا د قرآن خبرې دي. ښه مونږ یې صرف پښتو کې وایو، د عربۍ کې دي مونږ یې پښتو کې وایو. ونه قرآن کولاو کوم دغه خبرې دي، لفظي ترجمه قرآن کې ده. الله فرمایي حق سره شبهات مه ګډوډوه، حق سره باطل مه ګډوډوه. حق چې یو ځای کې وښکاره یې که چې دا حق دي. وانتم تعلمون، الله فرمایي ای مولا ښه پوهېږئ. داسې نه چې جاهل یې، داسې نه چې د کدو پاڼې دی ویلي، ما د کدو پاڼې نه دی ویلي. نو چې نه دی ویلي الله فرمایي وانتم تعلمون، ښه پوهېږئ. ښه پوهېږئ کدو پاڼې دی نه دی ویلي، همدغه قرآن سنت دی ویلی، خو بیا هم نه ښکاره کوي وانتم تعلمون، ښه پوهېږئ. الله فرمایي لفظي ترجمې ته غوږ شئ. وآمنو، ایمان روړئ بما پاک څه باندې انزلتو چې نازل کړي دي ما، مصدقا دا قرآن تصدیق کوونکی دی، لما دا هغه کتابونو ما کوم چې تاسو سره دي
वला तकूनू और मके गई तासो अव्वल काफिरिन अव्वल इनकार कौन की बिही पदक कुरान पदक पैगंबर या पदक तौरात वला तश्तरू माखली बि आयाती यानी बे तिलावत आयाती जमा प तिलावतुनु दायतुनु समनन कलीला दुनिया लगा व इया फत्तकून ए खल्क मानो यरे गई वला तलबिसुल हक्का मगड वड हुई हक बिलबातिल पबातिल सरा व तक्तुमुल हक्का म पटवई हक व अंतुम तालमून हाल दा दे चता सुख पुए गई चगोरा कबाहत द हक पटवल चुमरट जियाद दे व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।